جی قدرمنو کتونکو کې دا وخت زه د تالاش په بازار کې ولاړ یم چونکې بازار کې ډېر زیات رش دی ګاډي ودرېږي او سم دغه نن یو دننه راننوتي یو دلته ولاړ یو او دا وخت مونږ سره د تالاش د بازار په مسلو باندې چونکې تالاش چې کوم دی نو دا ډېر د مخکې نه ما په خیال چې کال نه زیات وخت وشو چې دی تحصیل شوی دی نو دلته د تالاش بازار خپلې مسلې لري څنګه چې هغه مسلې وې دوه د بایپاس او د شمشي خان خوړ دغه شان تر تالاش د بازار خوړ هم دی د بازار نورې مسلې هم دي دا وخت مونږ سره د بازار صدر ډاکټر نور محمد صاحب ولاړ دی جی تاسو جی ډیره مننه شکریه ستاسو جی زموږ د تالاش مسلې خو ډېرې زیاتې دي خو زه به د دې بازار په خبره مسلو باندې لږه مختصر خبره وکړم نور ملګري به تالاش په مسلو خبرې کوي زموږ تالاش کې د ټول نه موږ د ډېر وخت نه زموږ دا مطالبه ده چې زموږ په بازار کې د نکاسي اپس دغه نشته دی او کله چې باران وشي نو دا اوبه چې کوم دي دا د دوکانونو ته ننوځي او موږ د دې لپاره بار بار مختلفو ادارو سره دې رابطه وکړله خو د دې باندې اوسه پورې څه عمل درآمد ونه شو لهذا زموږ په دې سلسله کې زموږ یو ځل بیا درخواست دی ستاسو په وساطت باندې د متعلقه حکامو نه دا درخواست کوو چې هغه دي زموږ د تالاش د اوبو د نکاس دا مسله دې حل کړي دویمه خبره دا چې دلته دا کوم کروټ چې جوړ شوی دی په بازار ته دی خوړ باندې نو دا خلک خو تر اوسه پورې دغې باندې دبره صحیح فرش ونه دي هغې کې کډې مډې دي او کله چې ګاډي راشي معمولي رکاو شي نو ټول بازار کې بازار دغې او د دغې نه پورته چې کوم دی کوم ځای چې دوی کټ کړی دی د هغې نه دواړه طرف ته خلکو ته ډېرې لویې غټې مسلې دي موږ سره دوی وعده کړې وه چې دغه ځای خو موږ دغه ښکته کوو خو دې نه پورته چې کوم دی دا موږ د هغه کالجه پورې چې کوم دی نو د دې دواړه طرف ته پوښتي کوو او دغه به تر اوسه پورې به دغې دغه ونه شي په تېر موسم کې بعد بارانه کې هم د خلکو ته ډېر زیات اوس د دې لپاره یو میاشت دوه پاتې دي که په دې کې د دې دواړو طرفو کار وکړی شو خو ډېره ښه ده که ونه کړی شو او دا اپریل خواوشا دې ته ونه رسېدی شو نو دغه طرف ته که معمولي اوبه رالي نو د دواړو طرفونو د آبادو خیر نشته دی لهذا موږ هم ستاسو په وساطت باندې د دې درخواست کوو چې دغه مسله دې زر ته زره حل کړی شي ځکه چې دا ورځې ختم شي او بیا دلته بارانونه شروع شو بیا پکې کار هم نه کېږي د مخکیني په شان به مشکلات دي او زموږ د تالاش ډېرې زیاتې مسلې دي تاسو د تحصیل متعلق خبره وکړله زموږ تالاش ته تحصیل شوی دی دلته کې مخکې د دې یو تحصیلدار راغلی او هغه په بانډګۍ کې د هغې کړی او د هغې تقریبا یوه میاشت هغه ډیوټي وکړله بیا ته موږ خبر هم نه شو هغه تحصیلدار هم واپس تللی دی موږ سره یې وعده کړې وه چې موږ سره د کمیشنر صاحب او ډي چې ډي وعده کړې وه چې دلته به موږ تاسو ته ایس هم درکړو او دغه هم درکړو او دا تحصیلدار به مې خو هغه لاړو بل دا شعر چې هغې راشي نو هغه مخکې نه په د ریوي په قلا کې ناست دي لهذا موږ هغې ته دا ویلي چې زموږ تالاش که تاسو فرض که دا جي تالاش نو زموږ مرکز چې کوم دی دا زیارت دی او موږ دې تاسو له موږ پري ذهن درکوو هر څه درله درکوو اوس هم موږ ورته وایو چې موږ تاسو له پري درکوو اوس موږ اورېدلي چې له 15 ورځې کېږي میاشت کېږي چې بیا تحصیلدار راغلی دی او بیا هلته ناست دی خو موږ ته هېڅ پته نشته نه د علاقې خلکو ته پته شته موږ ته د هغې لحاظه موږ درخواست دا دی که فرض که یي نو دا زیارت چې کوم دی دا زموږ مرکز دی موږ ورته هر قسم دوی له ذهن فراهم کوو او دلته زګونه هم شته دی لحاظه خلکو ته به اساني وي نو په دغه سلسله کې مې درخواست دا دی چې بانډګۍ ټیک شو دغه ځای دی خو دا دی چې ټول علاقې ورته رسایي نه کېږي لحاظه دغې باندې دې هم فوري طور باندې عمل درآمد وکړی شي جی جی دا اوس موږ سره د بازار چې کوم جنرال سیکرټري دی تاسو خپل نوم راته ووایئ ما غلام محمد نوم دی جی لږ مسایل خو مونږ سټریټ لایټ پې لکه د موږ سټریټ لایټ خو د مخکې نه شوي دي او خو د خوړ په وجه باندې بعضې دګونه بعضې ستنې متاثره دي نو چې هغه برابر شي او د موږ په بازار کې دا لاندې دا ایل ټي دا کم د بجلی چې دا کم لین تللی دی نو دا خو دوی د کور والا تار وغځو خو د دې په دې منځ کې یو پول پکار دی نو چې موږ په دې منځ کې د دې په دې منځ کې یو پول ولګي نو زموږ دا تارونه به پورته شي مارکیټونو ته ګاډي نشي راننوتی او اني ټایم د خطره ده د تارونو د خطره ده بسم الله الرحمن الرحیم فضل وهاب سواتیما د خیبر نیوز ډیره زیاته شکریا مینه او مننه کوم د یوت اصلاحي جرګې د صدر په حیث او د الیکټډ بلدیاتي ممبر په حیث باندې ستاسو سره یو څو خپل ستونزې چې زمونږ کمې دي هغه د سره وړاندې کوو د ټولو نه وړاندې خو زمونږ دلته د پبلک هیلث چې کوم دوه کویان دي د علاقې دپاره هغه د یوې میاشتې نه دغه یو کویه وړاندې او دلته په دې علاقه کې د کربلا غسما د خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی مونږ بار بار احتجاجونه وکړه درخواستونه م وکړه فریادونه م وکړه خو زمونږ فریاد څوک نه اوري نو زه د خیبر نیوز د دې شیشې په وساطت باندې بالا حکامو ته خپل ریاست ته دغه گزارش کوم چې زمونږ په حال باندې رحم وکړي زمونږ د تورسرو په حال رحم وکړي زمونږ د کشرانو بچیانو په حال رحم وکړي ځکه چې په دې 2024 کې دلته د سکوب نه ملاوي د ظلم هغه انتها ده بل خبره دا ده چې زما د پیدایش نه مخکې
اویا کاله تقریبا وشو د دغه مین کم پیپ لاین دی دغه په نالو کې تللی دی او دغه ځای په ځای باندې سوري دي په دغه کې مونږ چینجي پکې هم دي نو لہذا زه د خیبر نیوز په وساطت باندې دغه بالا حکامو ته یم چې په دې باندې کوټلي ګامونه چوت کوي ځکه چې دغه د هیپاټایټس سی او د نور مرضونو سره دغه خلک مخ کېږي نو دغه بس تاسو ډېره زیاته شکریه بل مونږ ته د بجلی ټرانسفارمري چې کم دي نو هغه په ځمکو باندې پرتې دي لہذا تاسو دغه کم چې زمونږ مشران دي دغه ته دغه گزارش کوو چې دا خو د خلکو د مرګ سبب جوړیږي نو دغه ټرانسفارمري تاسو مهرباني وکړئ دغه ټرانسفارمري چوتې کوي په دې د زیارت ته کلي چې کم روډ دی دغه تارونه پرې راښکته شوي دي نو دغه هم د مرګ سبب د خلکو جوړېدی شي دغه هم بندوبست وکړئ ډېره زیاته مننه کوو جی بسم الله الرحمن الرحیم اسرار خان ستاسو د خیبر نیوز ډیره مننه شکریا چې تاسو ټیم په ټیم باندې زمونږ ستونزې حکومت ته وړاندې کړي دي ډیره مهرباني د تالاش په بازار کې د ټولو نه غټه خبره د ټریفیک جام کېدل دي او د هغې غټه وجه دا ده چې یو خو د بایپاس 12 کاله وشو هغه اوس هم چې دی نو ګډوډ پروت دی د هغې وجې نه مطلب دا دی چې ډېر حالات خراب دي بیا د شمشي خان په خوړ کې د شپږ اته میاشتې وشو چې هلته کې پل روان دی او هغه ډېر د سوستروۍ شکار دی هلته هم ټریفیک جام کېږي نو هغه ټول او دلته کې پر خوړ کې چې کم کلوټ جوړ شوی هغه هم نامکمله دی په دې وجه باندې تالاش په بازار کې ډېر زیات ټریفیک جام کېږي یوه زمونږ غټه مسله دغه ده بله مسله دا ده چې دلته مخکې د نادره دفتر لګېدلی و هغه زمونږ نه تلی دی نو تالاش او د دوشخیل څلورو یونین کونسول خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی مونږ حکومت ته دا درخواست کوو چې مونږ یې د نادره دفتر بیرته بحال کړي بل زمونږ تحصیل منظور شوی دی خو د تحصیل دفتر نشته او نه خاص مقام شته چې خلک ځي ولته کې خپلې ستونزې حل کوي او نور چې زمونږ دلته کې چې دی نو د سټریټ لایټ مونږ ته 13 TMA لګولي پای کې څه خراب دي او څه کار کوي نو موږ د هغې هم گزارش کوو چې حکومت په هغې باندې لږ خیال وساتي او سټریټ لایټ موږ ته دغه کړي او موږ ته چې دی نو زیاته مسله د ټریفیک د جام کېدو چې هغه د بایپاس او د دې پلونو د جوړېدو چاره سخت سستروي شکار دي ډېره مهرباني شکریه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د بازار مسلې خو ډاکټر محمد صاحب او غلام محمد صاحب او شیر محمد صاحب فضل وهاب سواتي صاحب وویلې خو زه برته د املوکداري زما تعلق د املوکداري زه برته د املوکداري د روډ مطابق خبره وکړم چې د نن نه 15 کاله یا 6 کاله سویږي هغه روډ کنلې دی که تاسو وګورئ د پلي قادر حاجي مرحوم الله دې وبخښي د هغه د کور مخې ته داسې حال جوړ دی چې قسم دی که څوک پکې پیاده قدم اخیستی شي دومره اوبه دي او دومره خټې دي چې ټوله ګندګي دغه روډ ته راغونډه شوې ده مخکې برابر شوی سویږي سواله وران کړی دی د هغې نه پورته چې کوم دی دی دا د نه پورته هغه مو اپنې بند کو جوړم کو خپله چانده موله وکړه ده خو چونکې د حکومت د طرفه هېڅ هم نشي سویږي سواله ته موږ بار بار اپیل وکړو چې زموږ د دې جوړ کړئ خو هېڅ څوک د هغې تپوس نه کوي لهذا موږ د بالا حکام نه مطالبه کوو چې زموږ دغه روډ غم وکړی شي دغه دې جوړ کړی شي که سویږي سواله یې جوړوي که نو بله محکمه یې جوړوي خو زموږ مطالبه دا ده چې زموږ دغه روډ دې جوړ کړی شي جزاک الله مهرباني زمونږ د زونګ او ټیلنار کوم نیټورک چې دي دا ډېرې زیاتې کمزوري دي هسې امبې نیکه او پالتو دي لکه به ډېرې کار وکړی شي ډېرې کمزوري دي مهرباني بس صحیح تاسو ته تلاش ته بازار مسایل هم وکتل چې ټرانسفارمري په ځمکه باندې پرتې دي بازار کې چې کوم دی نو د نکاسي آب سیستم چې کوم دی نو هغه درهم برهم دی او د سره سره چې کوم دی نو ټیپ ویلې د ایریګیشن د سکو د اوبو دوه چې کوم دی نو هغه ورانې دي او تلاش دغه جوړ شوی دی د تحصیل جوړ شوی دی خو د تحصیل درجه ورته میلاو د خو لکه ته اوس پوره تحصیلدار یا نور چې کومه متعلقه عمله ده نو هغه نه ده راغلي دغه شانته نور هم خلکو خپلې مسلې چې کوم دی نو هغه بیان کړي زمونږه تمه لرو چې زمونږه نننی پروګرام چې کوم دی نو هغه به د دې ځګي د ولس د دغه ستونزو د حل سبب جوړ شي تر بل پروګرام پورې خپل کوربه محمد اسرار له اجازه ورکړي د الله پامان بند